نن زمونږ تقریبا دا 15مه جمعه ده چې د رسول الله مبارک سیرت بیانو. 13 جمعه کې مونږه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په غار حرا کې هغې ته نبوت میلاو شو او دا 15 آیاتونه الله جل جلاله په غار حرا کې نازل کړه. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پدې آیاتونو کې الله جل جلاله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دنیا د زندګۍ د هغې د ماحول او په هغې کې د ژوند د تیرولو یو طریقه ښیي. هغه په دې شان سره چې الله جل جلاله کله د قرآن اولنی آیاتونه په دې امت د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وساطت سره نازلول، نو خبره الله جل جلاله د تعلیم نه شروع کړه، د پوهې نه شروع کړه. اقرأ ولولا. نو معلومیږي دا چې په دنیا کې د ټولو نه لوی نعمت او لوی سیس کچره دی، نو هغه یاد ساته د یو سیس متعلق ځان پوهه کول دي. ځکه الله جل جلاله د اولنی وحی انتخاب په دغه آیت مبارکه سره وکړ، او په دویم سیز الله جل جلاله د انسان متعلق ارشاد او فرمایا چې انسان دې په دې خبره باندې سوچ کوي چې زه پیدا کړی چا یم، یعنی زما رب څوک دی. دی داسې اوارګردا بغیر څه د حصار نه او بغیر څه د کنټرول نه یو څیز نه دی چې دی څه غواړي بس د ده په زړه کې راځي او اقسې هغه تېرېږي. نه، بلکې الله جل جلاله دا انسان پابند ګرځولی دی چې یاد ساته لمحه به لمحه ستا فکر او سوچ تی دایي چې زما یو رب موجود دی. که زه عبادت کوما، که زه بندگی کوما، که زه سر ټیټوما، نو زه به یو رب ته سر ټیټوم. بیا رب څه ته ویلی کېږي؟ رب ویلی کېږي الرب هو الخالق ابتداء والمصلح غذاء والغافر انتهاء. رب دې ته ویلی کېږي دا داسې ذات دی هو الخالق ابتداء چې دا په اوله کې انسان پیدا کی، دغسې په هر قسمه زناور دی، زنده سر دی، دا رب راولګي هغه لره پیدا کی. والمصلح غذاء، او مصلح د غذا یعنی د هغه د ډوډۍ د خوراک د هغه د سکاک هغه بندوبست شروع کی. والغافر انتهاء، او بیا په آخره کې چې کله دا انسان دا د دنیا نه تیر شي لاړ شي، نو په آخره کې بخنه دا وکي او مغفرت نصیب کی. دې ته رب ویلی کی. بهرحال الله جل جلاله دغه 15 آیاتونه دا نازل کړه، د انسان د تخلیق تذکره یې وکړه چې انسان زه داسې یو رب یم چې ما انسان د داسې قسمه وینې نه پیدا کړ، هغه د مختلف قسم پراسز نه تیره شو، هغه وینه هغې ته چې کوم دی نو اډوکی پیدا شو، اډوکي ته غوښه ور واغوستولی شوه، بیا چې کله جسم جوړ شو الله جل جلاله روح ورپوکه. دا ټولې خبرې د دغې آیاتونو نه الله جل جلاله په دې آیاتونو کې ذکر کړ. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو او دا 15 آیاتونه نازل شو، نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور ته تشریف راوړ. چې خپله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو کمرې ته ننوت او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې ته په ما باندې زملونی په ما باندې صادر راواچو. په دغه وخت کې د رسول الله مبارک و یخني شوه او یو تبه یې جوړه شوې وه، د هغې په بنا سره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته دا خبره وکړله چې په ما باندې صادر راواچوه یخني مې کېږي.
بیا علما کرام په دې ځای کې یو عجیبه نکته ذکر کوي. څنګه چې مخکې جمعو کې ما دا خبره کړې ده چې د رسول الله مبارک د پاره الله جل جلاله د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا انتخاب چې کاو د اولنی واده د پاره او دا ډیر عمر یو، نو دای د دې وجه نه کاو چې په دې پیغمبر باندې وا مختلف قسم حالات راځي او چونکې د عمر لا تر اوسه کم دی، نو چې عمر کم دی نو آیا دا هغه تکالیف د برداشت کولو حس لري او کنه لري؟ په دې بنا سره د یو ډیر عمر والا زنانه چې با تجربه کار و د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح وشول او په هر موړ کې په هر یو وخت کې ملاتړ وکړ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو چې هغه په صادر هغه خور کو را پټی کو تزمیل ویل کېږي په صادر کې او شیران غختل، نو حضور صلی الله علیه وسلم چونکی یخشوي د دې په بنا سره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ارشاد فرمایا چې ته ما را پټ کړه، هغې پې صادر واچه. د صادر د غورځولو نه بعد چې کله دا په برابر شو نو د هغې په بنا سره اسامه دا د ابي زمزم اوبه دي تېره جمعه ما تاسو ته واده کړې وه، ما وی چې کوم موجوده ملګري هغه به یې وڅکي انشاءالله، نه ټولو باندې وګرځوه. نو په دغه بنا سره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه راپټ شو او یره پیراله یخنی پیراله. بیا علما وایي چې دا یخنی په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ولې راله؟ ځکه په تیره جمعه باندې مونږ ویلي چې په هغه ټیم کې خو جبریل امین دی مضبوط راونیو، 3 کرته ورله زور ورکړ، نو چې چاله زور ورکړي په هغې باندې خو ګرمي راځي، یخني خو پې نه راځي. دویمه خبره دا ده چې په بعضو روایاتو کې راځي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به کله وحی نازلېده نو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دومره ګرمي وشوه چې د تندي مبارک نه به خولې چې کوم دی نو هغه لاندې تویېدې. بیا په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا یخني ولې راله؟ نو یو وجه د هغې دا علما ذکر کوي چې اصل کې وجه دا وه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په دې غر باندې راکوزېده په دغه ټیم کې چې څنګه پې وحي نازله شوه دا معامله وشوله د جبریل امین، نو دی واپس خپل کور ته را روان، نو هلته به پې خوله راتله، په خوله باندې به هوا لګېده، غر و چت ځای، نو د هغې په بنا سره به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یخېده. یو دا وجه. دویمه دا چې په دغه روایت کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور والا خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ارشاد فرمایي لقد خشیت علی نفسی، زه په خپل ځان باندې یریدلی یم. نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته زر تپوس نه کوي چې ته ولې یریدلی، ځکه چې وایي د بهر نه کله څوک راشي نو زر به دې تپوس نه کوي چې ولې ته هیبت کې پریشانه یې، څه مسله ده چې کله دمه شي سور کې شي برابر شي وروسته به دې تپوس نو چونکې هغه هوښیاره وه نو وروسته یې پې تپوس کوي تا ته څه مسله ده، څه چلو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د غار حرا دغه ټوله واقعه ذکر کړه چې زه ناست وم عبادت مې کا 2 سړي راله، هغې چې کوم دی نو زه زما اول سینه وشلوله، اپریشن یې لاله وکړ، بیا چې کوم دی نو زما 15 آیتونه یې ما ته ووي، هغه یې ما ته یاد کړه، بیا یې را جوخ کړم، بیا د ټولو مسلمانانو سره زه وتللم، د ټولو انسانانو سره زه دروند شوم. نو دا ټوله قصه ورته وکړه. د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یره کې راغی چې دا په ما باندې څه کېږي. اول نبوت ورته میلاوېده، د چا نه یې څه قصه نه واورېدل چې نبوت داسې میلاوېږي، یو ناشنا کار ورسه شوی و. نو په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تبه راله، او چې کله وایي تبه سخته شي نو د تبې د سختوالي د وجې نه په انسان باندې یخني راځي، د دې وجې نه په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یخني ویراله. بهرحال علماء کرام یو نکته لیکي په دې ځای کې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره باعزت انسان چې کله کور ته راغی نو په کور کې صرف حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او هغې ته ارشاد وفرمایي چې زملوني، تاسو ما پټ کئ. زملی نی ونه وي چې صرف خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وي چې ته ما پټ کړه. په کور کې یوازې وه، په کار خو دا وه چې صرف یې ورته ویلی وی چې ته ما پټ کړه.
خو دومره د ادب او د احترام هغه لهجه به استعمالوله چې څومره سختي وپی. خو د دې باوجود حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ارشاد فرمایي زملونی، تاسو ما پټ کئ. د ادب اوس که چېرته الله دې معافي کوي لکه د زنانو سره خو هم یو ژوند که نه تېروي انسان، په کار دا ده چې بهترین ژوند د زنانو سره تیر شي. هغه هم یو انسان دی او خوږ انسان دی. اوس که چېرې په یو معاشره کې زمونږ ښځې ته دې دا ووایي چې تاسو یا تاسو ما پټ کئ یا تاسو بستره راوړئ یا تاسو چې کوم دی نو دا کار وکئ، نو ټول خلک به بد ګڼي. ولې؟ وایي ښځه پکې لاچا راوستې ده، ښځې ته څوک چې کوم دی نو داسې خبرې کوي، هغې ته خو به ډاډه خبره کې. د پیغمبر نه غیرتي بل څوک و؟ د پیغمبر د کور والا نه غیرتي ښځه بله څوک وه؟ پیغمبر څنګه لهجه استعمالوي؟ په دې ځای کې موږ له عبرت حاصلول پکار دي چې په هر یو وخت کې په هر یو آن کې خپله لهجه د درنه وساتلی شي، عزتداره وساتلی شي، د هر چا سره عزتداره وساتلی شي. بهرحال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې کله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا پوښتنې وکړې نو بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکوله. او بهترینه زنانه وی هم دغه ده چې په مشکل کې د خاوند په کار راشي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې تسلی ورکوي نو د اول سر نه شروع اچي. شروع کې څه وایي؟ انک لتصل الرحمه، بېشکه تا به خدای نه خرابوي. ولې به دې نه خرابوي؟ د دې وجې نه به دې نه خرابوي. لتصل الرحمه، ته صله رحمي پالي. په څه چل کې؟ صله رحمي پالي. ستا رشته داران ستا نه خوشحاله دي، ستا خاندان ستا نه خوشحاله دی. ته غمګساري کې د خلکو په خیر ښېګړه باندې راځي، قطع تعلق نه کې. د دې وجې نه به تا خدای نه خرابوي. دویم تقري الضيف، چې کله د بهر نه څوک راشي او میلمانه نو ته د هغه میلمستیا کې د دې وجې نه به خدای ته نه خرابوي. او دریم څیز ورته ذکر کړ، تحمل الکل، چې پیغمبره ته د خلکو بوجونه اوچتې. د چا سره غوټه ورسره ضعیف دی، کمزوری دی، ته ورمنډه کې هغه ته اخلي. د چا په ذهن باندې بوج دی، هغه ته ټینشن دی، ته د هغه چې کوم دی نو فریاد اوري. لہذا تا به خدای نه خرابوي. او څلورم څیز ورته ذکر کړ چې ته د خلکو هغه خبره کې شرکت کې او د هغې سړي ملګرستیا کې کومه چې د حق خبره د حق ملګرستیا کې د دې وجې نه به خدای پاک تا چرته خراب نه کړي. بهرحال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړلی شوه. او بیا په دغه مناسبت سره وایي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه ونه وی او پټه لاړه د هغه د تر زوی ورقه ابن نوفل هغه ته لاړه او دا ټوله قیسې ورته وکړه چې زما د خاوند سره داسې قسمه معامله راغلې ده، دا څه چل کېدی شي چې غار حرا ته لاړ، دا چلو شو هغه چلو شو. هغې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ووي چې دا حق سچ او پیغمبر دی، الله جل جلاله ورته ګورې نبوت ورکړی دی، ستا خاوند ته الله جل جلاله ډېره لویه مرتبه ورکړې. واپس راغله او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې څه وضاحت ونه کړ چې داسې قسمه زه تللی وم او پلانکی ورقه ابن نوفل سره میلاو شوم، څه هغې راته دا ووي ما ورته دا ووي. د دې خبرو څه تذکره ونه کړه. خو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویې چې خوښه دې نه ده چې زما د تره زوی ورقه ابن نوفل خواله لاړ شو او هغه چونکې د زړو کتابونو پوهه دی، هوښیار دی، ماهر دی، د هغه نه به ستا د دې قیسې تپوس وکړي چې دا څه چل شوی دی. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بالکل ټیک ده، لاړ به شو. وایي دا خدیجه رضی الله تعالی عنها مخکې پټه ځکه تله که چېرې دا ورقه ابن نوفل ما ته ووایي چې دا خو چې کوم دی نو ډېر غلط کار شوی دی، نعوذ بالله، او دا کار نه و په کار، دا داسې کار و، دا خو اوس مشکل دی، دا دی دا دی، بیا زه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نه وایم. خو د مخکې نه لاړه معلومات یې وکړه
چې کار خو ډیر عظیم الشان شوی دی. اوس راشه دا رسول الله مبارک چې کوم دی نو هلته کې بوزم. رسول الله مبارک بوت. رسول الله مبارک ورته ټول خپله قصه وکړه. ورقه ابن نوفل ورته ووی چې کله دا قصه ختمه کړه وی کاش چې په دغه وخت کې چې کله به تا خپل قوم او قبیله د خپل کلي نه وباسي زه ځوان وی نو څومره به ښه وي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره عجیبه ولګېده چې ولې ما به خپل کلي والا زما ټبر زما خاندان او زما حسب نسب والا هغه به چېرته تلي چې خلک به ما د خپل کلي نه وباسي. ورقه ابن نوفل ورته ووایي دقه خلک په دې کلي نه وباسي. کاش چې زه په دغه وخت کې وې مضبوط وې نو ما به ستا ملاتړ کړی وې، ستا ډډه به ما مضبوطه کړې وې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ټولې خبرې وکړې چې په غار حرا کې کومه فرشته تاله راغلې وه نو انه نزل علی موسی علیه السلام، دا هغه فرشته ده چې کومه فرشته په کوه طور کې په موسی علیه السلام باندې نازله شوې. دا ټوله خبره ورته هغه وکړه او دا خبره ورته وکړه چې ته به دا چل کې دا چل وکې، خلک به تا د کلي نه وباسي، ته به دعوت ورکې، تا ته مشکل راځي، تکالیف پر راځي، ته به د صبر لمن مضبوطه نیسي. دا ټولې خبرې ورته وشوې او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس چې کوم دی نو هغه را رخصت کړ. څه موده بعد د ورقه ابن نوفل دی وفات شو، د دنیا نه لاړ. په یو موقع باندې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي، ای د الله رسوله د ورقه ابن نوفل په باره کې څه وی؟ اخو ستا د نبوت تا خو ورته خبره وکړه خو په تا خو ایمان نه وړ، د هغه متعلق څه وی؟ هغه په کوم ځای کې دی، په څه حالت کې دی؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایه چې ورقه ابن نوفل ما په خوب کې ولیده چې سپینې کپړې اغوستې دي او خاندي او ماته ګوري. نو علما کرام وایي چې کله څوک وفات شي او سپینې کپړې اغوستي او خاندي نو د دې دا تعبیر دی چې الله جل جلاله دی په رحمتونو کې او جنت ته رسولی. نو ورقه ابن نوفل اگر چې په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان را نه وړ خو لیکن خبره ذهن ته کوزه شوه چې آو بالکل دی حق سچ پیغمبر دی، خو چونکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تر دغه وخته پورې دا خبره نه وه شوې چې ته دا تبلیغ نورو خلکو ته هم ورسوه. د دې په درمیان کې تقریبا وایي 3 کاله تیر شو د دې اولنۍ وحی په منځ کې چې په غار حرا کې حضور صلی الله علیه وسلم ته کوم فرشته راغلی وه. 3 کاله تیر شو او د اسمان نه بله څه وحی رانله. حضور صلی الله علیه وسلم به بار بار انتظار کاو چې اخیر په ما باندې خو یوه وحی راله، اوس بالکل څه نشته دی، تیاره د مخکې به څه. د بخاري روایت کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق چې بعضې وخت کې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا ته لاړه او د دې وحي نه بعد به عبادت کاو نو دومره به تنګ شو چې اراده به یې وکړه چې دې غر ته ورشم او ځان غوزار کړم د دې غر نه. یعنې ذهن باندې به داسې بوج راغی، دا بوج وایي د امت دغه بوج و چې اخیر ما ته دا څه میلاو شو، دا خو به اخیر رسولي مخې ته، دا به زه څنګه رسوم؟ دغه فکر او دغه غم. بیا د غار حرا نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ را روان دی او چې نیمې لارې ته راورسېد نو یو ګړز وشو. چې یو ګړز وشو نو مشرق طرف ته یو کرسۍ خوره شوه او په هغې باندې یو سړی ناست دی او د دې یعنې فرشته ده حضرت جبریل امین دی، د ده دومره غټې وزرې دي، دومره لوی جسامت دا لري چې د اسمان د خواګانې مکمل په دې وزرو باندې پټې دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زر تر زره د خپل بچاو دپاره کور ته وایي تشریف راوړ او بیا پې دقه یره راله او د یرې سره سره چې کوم دی نو خوله پې هم راله او د دې خولې سره پې یخني هم راله. یعنی دا داسې یو هیبت و چې هر سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به څه په عجیبه غونده کې طریقه باندې راتله. اوس به تاسو وایئ چې دا خو لوی پیغمبر و او یره پې راتله، یره پې ولې راتله؟ نو الله جل جلاله په دې نبیانو باندې دا یره، دا درد، تکلیف دا د دې دپاره راولي چې هسې نه څوک ورته ډېر زیات نږدې شي، مینه او محبت ورسره شروع کړي او داسې ونه ګڼي چې دا چېرته خدای دی. نو الله جل جلاله ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک شهیدان شو او که نه، دا د دې دپاره شهیدان شو چې ګورې دا پیغمبر دی، دا خو دی نه دی.
که یو مشکل راځي او الله یې بچ کوي نو بچ کولی شي خو ځان نشي بچ کولی. د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق هغه هم پیغمبر دی. په یو موقع باندې یو څو کسان د هغه کور ته راغله. چې کله یې کور ته راغله نو ابراهیم علیه السلام وایي میلمه دوست و. په قرآن کې الله جل جلاله صفت کوي چې څنګه کسان په بیټک کې کېناسته نو فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. لږ وخت نو تېر شوی ابراهیم علیه السلام په غټ تال کې چې کوم دی نو سور کړی څښی د هغه مخې ته پیش کوي خورئ جي دا ستاسو میلمستیا ده. چې کله یې ورته پیش کوي خورئ نو هغه خوراک نه کوه. نو د هغې زمانې دا پوزیشن و په هغه دور کې به داسې ګڼلی کېده چې چا به په چا ډاکه واچوله او هغه به خوراک نه کاوه. نو دا به پته وه چې لکه دا خوراک ځکه نه کوي چې دا زما دا کور دا لوټ کوي یا ماته نقصان نه رسوي. ابراهیم علیه السلام ویرېد چې دا چېرته زما د کور په لوټ کولو پسې راغلي. نو هغې ورته وایي چې یارېږه مه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هغه ورته وایي یارېږه مه مونږ اصل کې راغلي یو د اسمان نه مونږ فرشتي یو فرشتې خوراک نه کوي. مونږ په لوط علیه السلام د هغه په قوم پسې راغلي یو او هغوی له عذاب ورکو خو چونکې لاره کې ستا دا کور راته نو مونږ دا وګڼله چې دلته کې به دمه وکړو دلته یو زیری دی هغه زیری یې تاله درکړو. وایي څه زیری دی؟ وایي تا ته به چې کوم دی نو الله جل جلاله زوی درکړي. اوس په دغه ټیم کې هم فلما ذهب عن ابراهیم الروع کله چې د ابراهیم علیه السلام نه یره لاړه نو بیا ورسره نورې خبرې شروع کړې چې زما د هلته خو زما خپل خپلوان دي د لوط علیه السلام په قوم کې هغوی ته به څه وایې که نه به وایې اوږده قیسه یې ورسره وکړه. دغسې حضرت موسی علیه السلام چې کله کوی تور ته لاړ نو واپس شو. الله جل جلاله ورته کتاب ورکړه تورات چې واپس شو. الله جل جلاله ته ویې لاړ شه ډایرکټ په فرعون پسې هغه برابر که هغه ته دعوت ورکړه. نو هغه ویل الله زه خو کمزوری یم یوازې ګړی سړی یم زه به څنګه فرعون ټارګېټ کوم. نو یره پې راغله چې د هغه سره به زه څه کوم او سرکشه سړی دی. الله جل جلاله ورته وایي ذره درته څه نشي ویلی ورځه پې ستا پر لاس کې چې کومه همسا ده دا همسا چې کوم دی نو د هغه جادوګرانو ته ور واچوه چې څه کوي. حضرت موسی علیه السلام خپل همسا د نورو جادوګرانو هغه مارانو ته چې څنګه ور واچوله فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. څنګه چې میدان ته ور واچوله نو غټه اجدها ترې جوړه شوه. هغوی چې کوم پړي راوړي وو مارانو واړه هغه یې په یو خړپ باندې چې کوم دی نو نه باسه. موسی علیه السلام په خپله ویرېد. فاوجس فی نفسه خیفة موسی په یره یې محسوسه کړه چې دا اجدها چې نه چې کوم دی نو ما طرف ته خوله راوګرځئ ما به دې اوس وخلاصئ. الله جل جلاله ته قلنا لا تخف انك انت الاعلى. یریږه مه ته غالب یې نن ورځ لاس ور وړاندې که دا اجدها راونیسه چې څنګه یې لاس ور وړاندې که اجدها یې راونیسه او واپس چې کوم دی نو په لاس کې همسا وه. نو په پیغمبرانو باندې هم یره راځي. دا د دې دپاره راځي چې څوک یې هسې نه خدای وګڼي. نو په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 3 کاله دغسې تیر شو او د 3 کالو نه بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل امین په دغه شکل کې ولید او واپس کور ته راغی. نو یره پرې راغلې وه. د یرې د وجې نه خپلې زوجې محترمې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وایي دثروني. دثار هغه څادر ته ویلی کېږي چې د جسم نه لري. شعار هغه څادر ته ویلی کېږي چې به جسم سره نښتی لکه بنین دا به جسم نښتی د دې ته شعار وایي. دثار هغه څادر ته وایي چې د جسم نه لري لکه واسکټ شو یا چې کوم دی نو طلایي څادر شو. نو دثار مې وکړنې کپړه را باندې راخوره کړه. کپړه یې په ورخوره کړه چې کله په څنګه پټ شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کپړه کې ور وټکېد بهر. څوک دی؟ یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر
ولربک فاصبر. دا آیتونه جبریل امین په دروازه کې ولاړ، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا आवाज وکړ، دا آیتونه نازل شو. فورا مطلب دا دی چې اے صادر اغستون کیا پاسا. ګوره تاسو اسی اندازه ولګوئ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله جل جلاله څومره مینه کوي. قرآن چې لټ په لټ واړی که نه، نو الله جل جلاله ټولو قومونو ته چې خطاب کوي د هغه پیغمبر ته خطاب کوي نو نوم ولا اخلي په نامه باندې. یا آدم اسکن، اے آدمه، یا ابراهیم، اے ابراهیمه، یا عیسی انی متوفیک و رافعک، اے عیسی، یا موسی اقبل ولا تخف، اے موسی. دغسی ټول پیغمبران چې څومره یادی په نوم سره یادی، خو په قرآن کې چرته الله جل جلاله په نامه باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی یاد کړ. دا د څه د وجې نه؟ دا د ادب او احترام د وجې نه چې کشري مشر یادی. اوس الله جل جلاله ته خو د دې خبرې څه ممانعت نشته دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نوم ووایي، خو د ادب تقاضا څه جدا ده. که زه دې کاکا ته په نوم ووایم نو ټول خلک به ما ته وایي چې مړه جسم ته دې وګوره وړوکی او ته دته په نامه وې، او که زه دته وایم چې بابا، کاکا، تره، دا به څومره خوند وکړي. دغسې الله جل جلاله یا ایها المدثر، اے صادر اغستون کیا، یا ایها المزمل، اے ځان پټون کیا، یا ایها الرسول، اے رسول، یا ایها النبی، اے نبی. نوم متناخي د ادب، احترام، د مینې، شفقت په بنا سره. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا आवाज وشو چې اے صادر را رنغختون کیا، ودرېږه، قم، ودرېږه، فانذر، او خلق ویروا. یعنی د سملاستو ټیمه نه دی، د دې ټیمه پورې علماء کرام وایي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شوی چې ته نبی. د دې 3 کالونه بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسالت میلاو شو چې ته رسولی، یعنی نبی خو شوی، خو دا پیغام یاد ساته، دا به اوس ګورې نورو خلکو ته رسې. دا نه دی چې بس څه دې یاد کړه هغه ځان څه کېده او خبره ختم، نه، دا به اوس رسې، نور خلک به تې خبرې. یا ایها المدثر قم فانذر، ودرېږه، فانذر، او خلک ویروه د الله جل جلاله د عذاب. بیا علماء کرام وایي الله جل جلاله ورته څنګه ووایي چې خلک ویروه، چې خلک خو دې ویروه لا خو د الله نه لرې کړه. پکار دا ده چې خلکو ته خوشخبري واوروه. نو علماء کرام وایي انذار هغه یرې ته ویلی کېږي چې د کمې یرې سره سره په زړه کې د هغه څیز عظمت او احترام راځي. لکه ماشوم دی، هغه ته وایي چې بچو په دې سوري کې ګورې ګوتې ورنه کې، دلته مار دی. نو هغه ماشوم خو تا ویراو، خو لیکن د هغه ماشوم ستا سره نوره مینه سیوا شوه چې ګوره دا سړی ما ته ګورې د ښه کار تلقین راکړي. نو دې الله جل جلاله پیغمبر ته وایي دا خلک ویروه، ګورې زما نه به تختې نه، په داسې طریقې سره یې ویروه چې زړه ته یې زما مینه او محبت کوز شي. وربک فکبر، او د خپل رب تکبیر بیان کا، د الله بڑائی بیان کا. وثيابك فطهر، خپل کپڑے صفا کا. بیا علماء وی ولی په دغه وخت کې چرته کې کپڑے د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله څخه ګندګي وپی. وای نه د دې مطلب دا دی چې ستا تر اوسه پورې څنګه زندگی تیر کړې ده، عام لباس تا څنګه دی، دقه سیدا جاری وساته، په دې کې چرته سخاواله را نشي، ستا قوم انتظار کوي. لہذا خپل کپڑے د معمولی داغ نه هم چې کوم دی نو صفا ساته. والرجز فهجر، دا کوم بوتان دي غیر الله، په نور خلکو یقین، په بوتانو یقین، د دینه ګورې ځان وساته، چرته داسې چل ونه کړي. ولا تمنن تستکثر، او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دا عجیبه ارشاد فرمایي چې چرته چاله څه ورکړي نو اسې نه چې بیا باطنې سره سره د هغې نه د ډېرو مطالبه کې. لکه زمونږ په معاشره کې دا رواج ډېر عام دی، که د چا واده زه د ځان سره د چینو بوجۍ وړم
یا چې کوم دی نو څه مټایي وړم یا بل څه شی وړم نو ذهن کې فورا زما دا خبره راځي چې یاره مال یې راوړ وه ځکه وله زه دا وړم دا ثواب خړې وړې نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یاد ساته ګورې ولا تمنن تستکثر چې چاله څه ورکې احسان په چا باندې وکړي نو بیا د هغه نه د هغه څیز په دوباره اغستلو په دې باندې چې کوم دی نو مطالبت مه کوه ولربک فاصبر علما کرام وایي دې کې ډېرې عجیبه نکتې دي خو چونکې هغه د علماو سره تعلق ساتي 5-6 غنټې بیان پکې ولربک فاصبر چې خالص د خپل رب د پاره چونکې پتا باندې اوس امتحان رواني ته به اوس چې کوم دی نو صحیح پیغمبرې خلک به تا ته ردې بدې وایي چې ما ده ته وګوره د اوسه پورې چې کوم دی نو طالبو او اوس چې کوم دی نو داسې اوچت سړی ته جوړ شو څوک به څه وایي څوک به څه وایي ولربک فاصبر خالص د خپل رب د پاره چې کوم دی نو صبر کوه اصل کې وایي طریقه دا وه چې دا ربک دا یې وروسته ویلی وی فاصبر یې مخکې ویلی وی خو لیکن علما وایي التقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر والاختصاص چې کله یو څیز د هغې مقام وروسته یو تی را مخکې کړي نو د هغې مطلب دا چې ګورې خالص د خپل رب دپاره چې کوم دی نو دې خلکو ته صبر کوه په چا پسې ګوتې مه وړئ څوک به څه وایي څوک به څه وایي نو دا آیتونه په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا نازل شو په دغه موقع او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به جبریل امین په مختلفه قسمه حالاتو کې راته په یو موقع باندې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وخیاره و ډېره زیاته په یو موقع باندې خدیجه رضی الله تعالی عنها حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کله دغه سړی راشي دا فرشته نو ته به ما ته ضرور وې ته به ما ته وې چې دا څنګه څوک دی چې زه یې وګورم نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو په خپل کور کې جبریل امین راغی فورا یې آواز وکړ خدیجې راشه هغه فرشته راغلی د زه چې تا ته تذکره کوم چې څنګه خدیجه راغله نو فورا یې د خپل سر تور کړ وی اوس شته که نشته دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکتل وی نشته نو خدیجې ته پته ولګېده چې په دې باندې دا کم څوک راځي نو دا حق او سچ فرشته ده ځکه چې وایي کوم ځای کې سرتوره زنانه نو په هغه ځای کې فرشته د رحمت نه راځي نو په دې سره یې معلومه کړه په یو موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل امین ته به وایي چونکې جبریل هغه به د الله جل جلاله د طرف نه راته نو ډېر زړه به یې پې چې کوم دی نو سوت کاو نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل ته ووایي یاره وی ډېر لیټ کېږي کله ناکله چې کوم دی نو ډېر مرتبه باندې راځه بار راځه نو هغه ورته وایي زه خو د الله جل جلاله په حکم باندې راځم مخکې نشم راتلی یو موقع باندې ډېر لیټ شو رانغی په بله موقع چې راغی تپوس یې وکړم دې پیر له ډېره غټه وقفه وکړه رانلې ولې وی اصل کې ستا په کور کې د کټ د لاندې یو کوتری و او ستا دروازې ته چې کوم څادر راځوړن شوی و کومه پرده په هغې پرده باندې د زناورو تصویران او چې په کوم ځای کې سپی او په کوم ځای کې د زناورو تصویرانی هغه کور ته چې کوم دی نو زه نه ځم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی پرده یې چې وکتله په هغه پرده باندې چې کوم دی نو د اسونو تصویران جوړ شوي حضور صلی الله علیه وسلم حکم وکړ دا کټ کوي تکیاګانې ترې جوړې کوي په ځمکه باندې خوره کړه او چې کټ یې وکته لاندې نو د کټ د لاندې یو ورکوټی چې کوم دی نو هغه کوتری وی دا چا رانه نباسلی دی وی دا حسن چې کوم دی نو د هغه سره به لبې به ورسه کولې حسن رضی الله تعالی عنه او هغه چې کوم دی نو د کټ لاندې رانه نباسلی هغه کوتری هم لرې کړ او هغه پرده هم چې کوم دی نو وشلوله تکیاګانې ترې جوړې کړې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به جبریل امین په یو څو شکلونو کې راته اولنی شکل به د دحیه کلبي و په یو موقع باندې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها تپوس کوي یو میلمه چې کوم دی نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ناست ډېرې خبرې وشوې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عایشې رضی الله عنها ته وایي دا سړی دی وپېژانده څوک وی هغه ومې پېژانده دحیه کلبي و که نه دا یو صحابي و ډېر زیات خوبصورته و وایي په لاره باندې چې به ګرځېده نو په خپل مخ مبارک باندې به صادر را اچاو د دې دپاره هسې نه چې په لاره ګرځمه یو خو مې څوک نظره نه کي او دویمه وجه دا ده چې مختلفه قسمه زنانه مخې ته راځي هسې نه چې په ګناه کې مبتلا شي دومره خوبصورته نو په حقه شکل کې به راته وی دا دحیه کلبي ستا سره ناست و که نه رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم نه دا دحیه کلبي نه و دا حضرت جبریل امین زما خواله راغلی په یو موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د صحابه کرامو سره په یو مجلس کې ناست یو سړی راغی ناشنا سړی رسو کې پیژنې نه اوږده اوږده ویښته دي د سفر آثار پې هم نشته دی د خپل زنګونانې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنګونانو سره مخامخ کېښوده او داسې د اتحیاتو په شکل باندې کېناست تپوس یې د حضور صلی الله علیه وسلم نه شروع کړ مل ایمان ایمان څه ته وایي پیغمبر مل احسان حضور نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکاو احسان څه ته وایي جواب له حضور صلی الله علیه وسلم ورکړ ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بیا دې په آخره کې تپوس کوي متى الساعه قیامت به کله راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی زمانه به ته ښه پوهېږي وینا اشرات یې څه دي هغه نشانات او علامات یې څه دي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته علامات وي سړی فورا پاسېد او ولاړ صحابه کرامو ټول یو بل ته کتل چې ته یې پېژنې ته یې پېژنې چا وی موږ یې خو نه پېژنو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتحان دپاره صحابه کرامو ته وی ورشئ ردوه علیه په ما باندې دا سړی را واپس کوي واپس ورته اواز کوي صحابه کرامو په کوڅو کې منډې چا یو طرف ته بل طرف ته سړی ورک شو واپس راله حضور صلی الله علیه وسلم هغه نشته دی حضور صلی الله علیه وسلم ته ارشاد وفرمایه دا جبریل امین که ټول عمر پسې وګرځئ نو پیدا به نه کوي دا جبریل امین نو په مختلفه قسمه حالاتو کې به جبریل امین د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خواته راته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه دعوت ورکړی شو چې ته به دا ټاسک چې تا ته کوم درکړی شوی دی د دین اسلام دا به پوره عالم ته خورې اوس تاسو اولنی وحی ته وګورئ د نبوت او دویمې وحی ته وګورئ نو په اوله کې ورته ووي چې اول به ګورې ځان پوهې اقرأ تعلیم به حاصلې وروسته به چې کوم دی نو بیا خلکو ته قم فانذر خلک به یې د دې مطلب وایي دا دی د تبلیغ اولنی اصول دا شو دا ډیره اهمه خبره ده وکیل د تبلیغ اولنی اصول او قاعده دا ده چې یاد ساته اول بس دکې څنګه چې د تبلیغیان حضرات اول بس دکې وروسته به وي چې رسو متعلق درته علم نه نو په هغې باندې به بالکل خاموشي اختیار چې ما ته پته نشته دی اوس کماله څه نه راځي او زه د ځانه لوی فلسفي جوړ کړم او لګیا شم چې دا مسله داسې ده او دا داسې ده او دا داسې ده څه فایده به کوي الټه به چې کوم دی نو ځان دپاره په جهنم کې کنده هغه جوړوم الله جل جلاله دې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت دا موږ ټولو ته را نصیب کړي او الله جل جلاله دې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده د صحابه کرامو کوم نقش قدم دی په هغې باندې موږ ټول روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.